د شاهین افریدي حواله سره 2 کاله مخکې محمد آصف ویلو چې دا صرف د 2 اورونو بالر دی تعالی صرف 2 اورونه خکول شي هغه ټایم کې په موږ د آصف خبره بد لګېدي خو شاهین افریدي چې کرنټلی کم فارم روان نه په بالینګ کې نو انتهایی ناقص پرفارمنس دی جی شاهین افریدي د لاسه د پاکستان چې کم د انډیا خلاف میچ د غیب بایلات کې د شاهین افریدي اهم کردار دی ځکه شاهین افریدي د پاکستان مین بالر دی او پاغه باندې چې شوبمن ګل څنګه چوکي واخلي شوبمن ګل ورپسې راوتو د کریسنو چوکي به په واخلي شاهین افریدي باندې بعد کې خبرو کو هر ځای کې د پاکستان ټیم چې کله میچ ویلي په بابر اعظم باندې ډېر غټ تنقید کیږي په بابر اعظم باندې چې کم خلک تنقید کوي صرف دا ویم چې تاسو د پاکستان په بالینګ ولې تنقید نه کوئ آیا په 241 رنزونه دونه په اسانه پاکستان بالرانو په چیز شو تاسو په شاهین په نسیم پر اوف باندې هر سرو باندې تنقید ولې نه کوئ جی دوی وکټ ولې نه اخلي وکټ دی لاسو ترازی نسیم شاه سونه ټیم شو 3 سلور وکټ نه دیشتري سمره ټیم شو حارس روف له تاسو ګوري حارس روف پرېدا ز فیصل اکرم شو سفیان مقیم شو ساجد خان شو دای په ټیم کې ولې نه شاملول صرف یو بالر ابرار احمد سره د پاکستان ټیم تلو سپیشلیست سره بل سپینر دی ولې نه شاملولو څنګه کتا سو کتلی ابرار احمد خپل لسه ورونه خوکل خو نور ټیمان چې کوم دی افغانستان سره راشد او نور احمد د خبالران دي او انډیا سره جدیجا کلدیپ خبالران نیوزیلند سره بریسویل او سېنیټر خبالران دي او پاکستان سره صرف یو ابرار وجي نو ډېر افسوس خبره ده بل میډل اډر کې ګوره د عرفان نیازی ډراپ کو نو عرفان نیازی نه امام الحق خپلر دی بیا دینه علاوه عرفان نیازی نه محمد حارث یو خط شوی چې پاکستان په ټیم کې شامل کړي وي خو نه جی هماغه امام سره لاړ انکر پلیئر سره لاړ 26 بال 10 رن جو کوزانه په خپل رن آؤٹ کو